اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه پنځم نمبر حدیث شریف دی. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت دی. عبداللہ نامه د صحابي او ابن عمر باندې مشهور دی. د عمر زوی دواړه جلیل القدر صحابه دي، پلار او زوی دواړه په صحابو کې مفتیان صحابه دي. الله پاک دې پلار زوی دواړو صحابو نه راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. زما ستا او د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من ضرب غلاما له حدا لم یأته، چې کوم کس غلام خپل غلام په یو داسې جرم کې حد کو، حد یې ورته ولګولو، وی وهلو، لم یأته چې دغه جرم ده کړی نه دی. چا چې خپل غلام له په داسې جرم کې سزا ورکړه چې هغه جرم هغه کړی نه دی، او لطمه یې ولا سپېړه ورکړه، بیخي بې بدو چې مونږ وایو که نه، بیخي بې بدو ولا سپېړه ورکړه، فإن کفارته ان یعتقه، نو د ده د دې ګناه کفاره دا ده چې دی دغه غلام فی سبیل الله آزاد کړي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نقل کئی، روایت کئی، چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي، چا چې غلام لا په داسې جرم کې سزا ورکا چې هغه جرم دی غلام خوار کړی نه دی، یا ولا سپېړه ورکا بیخي بې بدو، نو د ده د دې ګناه کفاره دا ده چې دی دغه غلام فی سبیل الله آزاد کړي. د دې حدیث په شرحه کې عالمانو لیکلي دي چې چاله سزا ورکول یا سپېړه ویستل دا خاص شریعت کې منع دي. او دې حدیث کې بطور خاص د غلام مخ باندې د وهلو نه منع راغلی ده. ګورئ دې خبره کې دوی مرای نشته، انسان دی او که حیوان دی، غلام دی او که اولاد دی، او که شاګرد دی او که ښځه ده، په مخ باندې وهل دا خو منع دي. په مخ خو په څلور مذهبه وهل حرام دي، د هر یو څه ساز وي او که غلي، په مخ وهل نشته دی، دې نه منع راغلی. سړی خو لرې خبره مونږ چې کوم دین قبول کړی دی، په دې دین کې د څاروي په مخ باندې وال نشته. د ډنګر غلام خو بیا انسان دی، او اولاد خو بیا غلام هم نه دی، خو اصیل دی، آزاد دی. ښځه خو وینځ هم نه ده. شاګرد په مخ خو په هیڅ صورت کې وال نشته دی، هغه په سپېړه وي او که په بل څه باندې وهلي، په مخ وهل نشته دی. زیات نه زیات چې شاګرد، غلام یا اولاد نافرمانیو کې هغه نافرمانی د وهلو وي، نو دا وهل دي ته چې دي که نه، اولاد له وهل ورکول دي، که شاګرد له ورکول وي، که بیبي له ورکول وي، که غلام له ورکول وي، دا د تعدیب وي. تعدیب ویل کېږي ادب ښودلو دپاره. نو ادب کې به دړکه ډېره وي او ګزار به رو وي، کمزوری به وي، او دا ګزار به هم په لاس باندې، او په سر باندې وهل نشته دی. زیات نه زیات یو سپېړه دوه سپېړې که ورکوي نو په ملا او په سټ باندې. سټ کې بیا یو د سر حصه ده او یو د ملا حصه ده، نو کوشش به کوي چې د ملا حصې ته لاس یو سي، هغه کوم ځای کې چې مازغه دي په هغه ځای باندې ګزار نه منع راغلی ده. او د لاس ګزارونه څو دي خبرې؟ درې. د لاس ګزارونه درې دي. د دریو نه چې زیات شو که نه، نو دا وهونکی که خاوند دی، که آقا دی، که پلار دی، که استاذ دی، که مصري دی، او د دریو نه زیاتې سپېړې وچلولې، د دې زیاتې به د قیامت په ورځ د ده دپاره قصاص اخیستلی کېږي. څلورمه سپېړه نشته دی. او دا سپېړې به څنګه وي؟ یو خو د انسان خپل وجود دی که نه، د اوس پلار له الله تنه ورکړې ده او بچې وړوکی دی. دغه شان غلام د هغه
جسمانی طاقت کمزور دی او آقا پې زورور دی نو دی به د خپلې څپېړې مطابق ګزار نه ورکوي د هغه جوسې ته به ګوري. بهرحال دې حدیث شریف کې د غلام په مخ باندې د وهلو نه منع راغلی ده او د هغې تاوان یې دا ښودلی دی چې د دې ګناه نه به خلاصېږي په څه باندې چې دا غلام آزاد کړي. یو صحابي نبی علیه صلات وسلام ته ګیله وکړه یو وخت کې صاحب زما غلام دی ما سره ټګي برګي کوي دکان لی واستوم غلام خو وي د خدمت دپاره دکان لی واستوم سودا کې مرا سره خوا دې خوا کوي خبره منودو کې م لږ داسې ناراسته دی غوسه شم غوسه کې وهم بیا بدې ردې ورته ویم نو کولی شم نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل بس ته ګوره نو که د هغه دا کوم جرم دی او ستا دا بدې ردې وال ټکوله د هغه د دې جرم سره سر په سري خو بیا نه تاله څه شته او نه هغه له څه شته او که ستا دا وال ټکول کم او د هغه جرم زیات نو بیا به ستا پې اجر وروړي الله به بیا قیامت کې د هغه نیکۍ تاله درکوي او دې ته ګوره که ستا دا سزا د هغه د جرم نه زیاته وه بیا ته ظالم شوي نو ستا اعمال نیکۍ به الله پاک دله ورکوي قیامت کې بیا ما خو د خدای خوف د هغوی په زړونو کې الله د هغه شان خوف زمونږ په زړونو کې پیدا کړي ترس د هغوی په زړونو کې ترس و رحم و شفقت و ویره و خوف و چې ښه د دې غلام د لاسه به زه بیا جهنم ته ځم و یې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ګواه اوسه چې دی ما فی سبیل الله آزاد هغوی په دې خبره پوه اوس بیا علماو کې محققین د ریسرچ والا علما قاضي عیاض رحمه الله نور فقها په دې باندې اتفاق دی چې دا غلام ووهي او د هغه ازادولو دا څه واجب نه دي مستحب دي او که بغیر څه وجې وهلی نو بیا به د ده د ازادول د هغه دپاره د ګناه کفاره وګرځي. الله پاک دې د لاس نه هېڅ څوک نه ازاروي الله پاک دې د زبان نه څوک نه ازاروي خدای دې مزاریان نه جوړوي یا